دی وایي چې امام ترمذي چې کومه مسله بیان کړې ده او سند یې ذکر کړی نه دی نه کی هغه قابل قبول نه دی لکه چې امام ترمذي وایي چې ابو محذوره افراد فی الرقابه نقطه صورت ده لیکن دا نه په ډیر فقهي مسائل د ابو حنیفه نه بلا سند ذکر دی یو نشته بلا سند یو نشته یو یا امام محمد نقل کوي د امام صاحب نه وبه یقول ابو حنیفه یا ابو یوسف نقل کوي دا وینا یا نور شاګردان ذکر کوي اصل کې زموږ د فقه د عبارتونو ماخله دي چې سندونه د امام صاحب نشته دا ماخله مبسوط جامع صغیر جامع کبیر هغه سلور کتابونه دا خدای غینه نقل دی دا خدای غینه نقل دی به سند یو خبره نه ده کومه به سند ده دا خو تاسو اسانه پښتو کې ورې او حدیث بیان کې خلک خامخا سند وایي او فقهي مسائل کده هر امام په مذهب کې د نوای کې څوک سندونه نه وایي هغه د ماشومان او د پویولو لپاره څه وایي چې مونږ کې الله اکبر به وي تکبیر تحریم به وي ولدانه وي چې دا ما د پلان کې وی دی وخت پلان کې وخت امام محمد او وخت امام ابو حنیفه هغه کې دا کوم امام په فقه کې دا تفاصیل دا خو اشهور دي امام صاحب نه ثابت دي او بیا وایي چې د رسول الله سبحان الله به وي بیا به درې کې الله اکبر به وي د مونیا وغیرہ کې دا دي کې په تر سره دا یو ټکی د امام صاحب نو دا خو یو موږ په 15 په جلدو کې وپوره شي زما بیبي وفات شوې ده هغه ته په دوا او د زیارت پرد باندې الله دې مغفرت دعا وکړي الله دې مغفرت نصیب کړي واقعي چې د چا اور والا وفات شي وې ستنه خدای پاک دې الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي الله تعالی دې آخرت برکات نصیب او الله دې موږ دې صبر وکړي او که نور بچی وي نو هغې له هغه یتیمانانو دی که بچی وي بېلفرض الله تعالی د خیر بندوبست وکړي برحمتک یا ارحم الراحمین نو دی وایي ابن ابي ليلى مراد عبد الرحمن ابن ابي ليلى مراد دی ورغه کېده وه حدیث راځه ما اخبرنا احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي دعاء سوى ام هانئنا ام هانئ ما خبر را کړی دی فإنها ذلك ولدو مهانه نه حساب ثابت ته ما دا ورچانه دینه لګ معلومه کا اته دینه یو خبره خپل د مقصد ده د ام مهانه نه دا ورې درې ام مهانه په فتح د مکی نه پس نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې راغلی در په مکه کې پاتې ده او دا عبدالرحمن مدنی دی نو چې ام مهانه نه فتح د مکی نه پس دا روایت اوري نو ته دې خیال دی چې د عبد الله ابن زید خو پر دې ډېر وخت کې لیدلې شوی عبد الله ابن زید خو کله لیدلې شوی دی دویمه هجره دا نقل دلته کې عبد الرحمن ابن ابي ليلى د چانه نقل کړي دا مهانه دا فتح د مکی نه پس ملاقاتونه شوي دي ورسره نو اغینه دا وایي نو دویمه هجره صحابي نه نقل نه کوي تاسو په دې په خبره مخکې ده فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اتصل ببيتها ومهاني تقول يلمل ثم صلى 8 ركعات إلى ركعات منذ يوم الضحى التي قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود ومناسبة دخل في فتح مكة فرض باندې ځنګلې دی بیا مکه فتح شو شابته او دې مو یې لري شابته او دې ولې ویلي مولانا دا چې کله وکفته شو دا غینه فصل دی ولی الله تعالی فرمایي قران حکیم کې په سورته عصر کم یو کې دی اذا جاء نصر الله والفتح مکه فسبح بحمد ربك واستغفره شابته يرشيو دي شابته دي بداخله او سره سپینګیرو د بدر نو بعد ویلي ما تدخلوا دا انا کولی مون سره داخله بعد سپینګیرو مشرانو وي د
زمون قضامت دي سکته ده هغې نه داخله او دې داخله فقال عمر ورته وویل انه ممن قد علمتم انه دې کې دی ادخله ممن دې د هغه لویو خلقونه د کتاب طبقه ده په جسم کې نه په عمر کې نه په علم او په فضل کې علم او فضل کې په لویو علماو کې شمار دی انه من العلماء ممن دعا علماء الذي تابوا معلومه ده قال فدعاهم ذات يوم بيوم ربنا روزي مبلغا وما رايته ما غمانو ما زما علم نو فعمر كذي وبلغا فدخلت الا مگر ذات غمانو خي اغت مني زمانہ وتصقي زما علم متصل بسويك من تتجلد فقال عمر ما تقولون اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يقولون في دين الله افواجا رسم مطلب سورة اخلاص فقال بعد امرنا مقتدى حكم شوي الله حمد وايو الله نبقنا وقالوا اذا نصرنا وفتح علينا تكلم نصرة شيء وفتح شيء بعد ولادة لمدة فتح ولم يقل بعد تاكد بعد ما تبي ابن عباس اكذلك تقول قلت لا قال فما تقول قلت هو اجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اجل اشاره دي سورت کے اعلمه له الله وتحفل نيته وقولا اذا جاء نصر الله والفتح مكيدا لا تعمل عمل اجل دي نفس الدنيا خبر خطا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا بهذا الله تسبيحات واستغفار زيادة قال عمر ما اعلم منها الا ما تعلموا وذا علم شو ابن عباس يقول ظاهري معنى نه یو باطنی معنی هم ده د رسول الله مبارک وفات ته اشاره کوي او اخر وخت ولا حکم د استغفار او تسبیحات ورکوي مخکې هو الفتح سره مناسبت وجي تیر شوی د حدیث کې به دغه مناسبت وجي ما ګورې ویلو چې سمعته په ضمیر ټول راځي کې رسول الله مبارک تا مضاف مقدر کې سمعت قوله اذنايا ووعاه وعى قوله قلبي وابصرت قول ادري عليه السلام درستر زما حين تكلم به انه حمد الله واثنى ثم قال انما تحرم الله ولم يحرم الناس لا يحل لامرئ من الله يوم الاخر يسلك بها دما فيها ولا يعبد بها شجرا بين حلق طرفة الاقتتال لحج قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا ان الله اذن للرسول ولم يأذن لكم فانما اذن لي فيها ساعة من نهار فقد تدرون عشر قول بغروب وقول وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس قرون والسنه لكن دقيقنا قرون والسوديات شبه اصل كثير شبه زمانا فليبلغ شاهد الغائب في حديث كتاب العلم كتابا او دې کې منو تفصیل ویلو ښه دا قول د حدیث مقابله کې حجت نه دی دا حدیث مقابله کې حجت راوړو دا یو ځانګړی بادشاہ دی بلکې مولانا صاحب ما ویلو چې عبد الله ابن زبیر نه پارن به زمين دي مکه تا نه باري فساد کړل دي نه طرف کړل څه بته او نور مې ویلو دا حرم کې د حدود او غیره تفصیلات ما ویلي دي شاباش شاباش دا نه چې کله مخ دغه وخت حرام کې حرمت مخ کې شوی د خودي وخت خلک د جمعونو اعلان وکړ مګر چې څومره وخت یې کړی او اول اختلاف زموږ په نسبت باندې سو کوئی چې سوال څلور ورځې تیرې او سو کوئی نور لس ورځې سو کوئی شل ورځې سو مجموعه د سفر یادې او تخصیص په یو موده باندې اتفاق علماء نشتا لو په پېښه دغه الله سورې موږ اقامت کړو سو کوئی کدا د مکی سره دي لیکن بعض علماء و کدا د مکی نه د حدیث الوداع واقع جو پېښه دا په شافعي باندې رد شو کنه او په احمد هغه وی چې څلور ورځې یو ځکه اقامت کې نه پوره وکړي څلور نه چې کم کې سفر وکړي دا څلور نه زیات دي بیا پاتې دي لیکن هغه دې جواب کوي هغه وی دا جهادي سفر دې نیت ته اقامت دي جهادي سفر دې نیت ته اقامت نو کې نن به صفقه به فتح شي یعنی امن براشي نن به امن راشي مستحکم نن به او دا جواب کوي شابه
نور لس ورځې وسول دي بعد کثرات د مدیر سفر د نور د سقایل دي نه معلومه دا موږ ته دې پرو جواب کوي د سفر نه اقامت نه دي چې شپږ میاشتې مې وځي کې تیرې کې چې نن زم سبا زم پوره نیت دي نه بس سفر وکړي ها او ابن عباس د نور لس ورځې سلور خلیص پنځل لته اختلاف پکښتا لیکن دا چې تعین په یو کې نشته چې څوک دا وي نور لس هغه جواب کوي چې نیت اقامت دی وایي په خبره زما خلا صحابه کې اختلاف پدې کې شته چې ټول مدر سفر د نور خپل باب دا کتاب الصلات کې ولا شابه زما کې باب فصل شابه زما په مخ الله سلام کړو په قلب د مؤمن محبت د وجه شبا سنين نم دي ابو جميل كنيه دي سنين نم دي دا مشهور صحابي دي سنين شبا ابو جميلة انه ادرك كما نبي صلى الله عليه وسلم سنين وي وخرج معه عام الفتح شبا ابو قلابه راځي وی الکا الا تلقاه لعمر بن سلمة صلاه ملاقات نکي چې سوال ته وکړي یو مسله څه مسله ده د اسلام ابو قلابه ویل راخله فلقيته ولا ملاقات ما تسوال قراجبا حديث دي فقال عمرو بن سلمة راځي كنا بماء موږ یو ګدر فغاړو ما انا مراد هغه قريه چې د ګدر فغاړه ده ما مر الناس دخل کله تیرېدو لار وقفو خلق وقفو تیرېدل وكان يمر بنا الركبان قافله ته وي او ركبان متذکر چې اکثر پر راکبین مشتمل ونسال من السؤال او من سره به دمه کول ځکه زمونږه کلی د حقوق فغاړه عربو کې خوږي او کمې وي ناغي بدل نه او به مورلي مشکونه به د کل مې تاسو کومال الناس دخل صحابه مال الناس تکرار دی یعنی د اسلام متعلق او جګړې راشي شروع ما هذا الرجل دا خلیفین دا څوک دي رښتونه دي کده رجل علیه السلام دی فيقولون دي بوي يزعم اكثر خلق بداوي زعم به ان الله ارسل اخذاوي اوحى اليه كذا اوحى الله كذا دا خبرې عربو حافظي خو مضبوطه دا بعد مسلمانانو غیب راته تلاوتونه مورو بعد الكافرون خبري به ورېدلې فكنت احفظ ما بدا كلام یادو فكانما يقرا في صدر ذات بوا يقرا لك كلام قال کې لستلکی یعنی پورا با کنایه دا سند دا زغر یا يقر في صدر بالروایت او عربو متلوم انتظار خوف اسلام بل فتح دمکه عربو صبرو کې کدا باقی اذا خپل قوم فتح کنه یا برښتونی مسلمانې موږ به مرګري شو او خپل قوم فتح نه کړ درو جنبي بیا ختم نشي ته قوم په غالب شو ختم نشي اسلام درو ته قوم باندې غالب شو به اسلام وو دې مناسبت ده فيقول دي باتركوا بريدي پیغمبر له قوم دلته چې قریش فانه ان ظهر عليهم نبي صادق دي فلما كانت واقعه فتح اهل فتح شوا وقت اهل الفتح اهل فتح المسلمانان شقته خلقهم باسلام بیا خلق مسلمانان کېدل او سبقته پلار زمان قومي د قوم زمانه په اسلام د دوی مطلب دا نه دی چې پلار ملال او د قوم نه مخکې مسلمان کنا زمان قوم ته وي چې زم چې موږ مسلمانان په اسلام ته راوړو په خلاص زمان پلار زمان قوم په اسلام مشرف کړل لا ملال فلما قدم پلار ملال قال جئتكم والله من عند النبي حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا او صلاة كذا في حين كذا او چې موږ حاضر شي وقت فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرانا چې دا قران زیاتې دي اور دې کې به تفصیل ان شاء الله راځي ښا دا به زما دلیل چې زمون په اعلم اولاد هغه زمانہ کې اعلم بسو فقه او دا کتابونه خونو چې چاته قران زیاتې علم د قران په نظر کې نظر او فلم يكونوا يوم اكثر قران مني زمان ولي لما كنت اتلقى من الرهبان كما بدا قافلون رياضه خلق لك رياضه فقدموني ذي مخلقا بين يديهم وانا ابن 6 او 7 سنين ذا اشتبوا يدوه قالوا دين الامام شافعي معلومه کې اختلاط مسترد خلفا
متنفل لکه دې متنفل ګوره خلاص زه یو اعتراف کوم په خپله خبره خلاصه شي په ما یو یمني څادر ورتوب مې نو هغه یمني څادر كنت اذا سجدت چې سجده به مې ولګوله متقلصت عني زمانه به پرېوته څادر به پرېوته یوې ښځې د قوم نه ښځې به شاته ولاړې وي وي الا تغضون عن الله استقالکم استقالي د معاص مونږ نه پټوي چې سجده کوي مقاده ښکاري ځکه بعد کتان وروسته راشي که نه بعد ښځې وروسته شامل شي په صف کې وروسته شامل شي فاشتروا لي ثوبا تقدیر دی پکې فقطعوا لي قميصا قطع پرې یعنی جوړې چې پرې کوي نو مزاغې نه پسې جوړې فما فرحت بشيء ذ خوشاله نشو په یو شي کفرحي بذلك القميص ځکه ماشومان خوشالي وي کمیس راته ملاو شو او شافعي صاحب دا وایي وی د شپږ اوو کالو د قوم ورپسې مونځ کوي دا اقتدا د مفترض د چا پسې فنافل مونږ جواب ته مونږ وایو دا قول د نبي علیه السلام نه فعل دی چا پسې هغه ته یو کس مخکې کوي چې قرآن زیات ورځي دا مطلب دا چې بالغ به مخکې دي دا مطلب واغه چې ځکه بالغ او کنه بالغ خو چې قرآن زیات ورځي او کتر دا مسله معلومه نو زه به تا باندې سوال وکړم چې دا عورت چې ښکاره شوي دي رسول الا تغضون عنا استقارکم کشف العورت د ټول پر مفسد الصلاه دي اوس بس کې لا راکا جواب کشف العورت راغلی دي کشف العورت د ټول پر مفسد الصلاه دي او مقعد ښکاره شوي د بل ځای نه اوس بس کې نو شافعي سے بتقل تم سره مرګري چې دا عورت چې ښکاره شو دي بیا مون جایز وګرځاو او اعاده او نقل لا نو دا نص د پیغمبر مبارک قول دی ورته نه ورته فعل دی نه زه به ما خپل خبره کوم چې تاسو دې جوړ کړئ زمانه ورته دا خو دا نوې احکامات دي نه دي خبر غریبانه هغه په دې سوچ چې ماشوم پسې مونږ کې او دې هم نه دي خبر چې ما قد ښکارا چې په فساد د صلات دا خو به زمانه ده او ما ویل چې یو حکم علم مفروض کیږي چې پورا بیان یې راشي دې غریبانو ته دا پورا تدبیر نه دی راغلی دی وخت کې هر څه ول جایز دي زو تر پته شه عتبہ ابن ابي وقاص وصیت کړو خپل ورور ته سعد ابن ابي وقاص ته ان يقبض ابن وليده زمعه چې قبض کی د وینځ د زمعه زوی خیال درانه کرانه دا قبض کا دا عتبہ د سعد ابن ابي وقاص تاسو ما ویلو ګورې که تاسو یې په وخت کې د رسول الله مبارک وزار کړو وکړه د په وزار ابن امیہ په وزار وکړو نو په مخ کې را حلقې ورننه او د رسول الله مبارک وکړه وزار بیا پر شوی او سعد ابن ابي وقاص ډېر خفه وي افسوس چې عتبہ زما د لاسه مړ د غلطي شوی چې ما د لاسه نه دی ایرو هغه ته وصیت کړی وی دا زمعه د وینځې زویرې دا قبض کا ولې ځکه دا بچی زما د زنا نه پیدا د زمعه د وینځې سره ما زنا خو په جاهلیت کې رواج د زمعه د وینځې سره ما زنا کړې ده بچی زما فاقبل به نو چې مکه فتح شوه انه ابن فلما قدم رسول مکه ففتح اخذ رواقي كوني مساعد النبي وقال زوی د وینځې د زمعه غلې وخت فاقبل به نبی عليه السلام له راوستو واقبل معه عبد بن زمعه زمعه زويري عبدي نندي اراد سعد بن ابي وقاص هذا ابن اخي مروان ما تقبل له وصيه كده هذا زويري قال عبد بن زمعه رسول الله هذا اخي زمار ورده هذا ابن زمعه ما بلان زويري اول ده على فراشه ده بين ده مملوك وا ده په بستر و ده بستر په جنه ده ملک يمين کې و ده دې جما سره جهاز وا رتبه سره کم نه جهاز وا چې نظر وکړ نبی رسول الله ابن د ولید زماته چې وې کثرت مخامخ دي اشباه خلقنا دعوت بن ابي وقاص ترى په دې کې په جلدې کې هغه سره مشابه د ځاني سره فقال فرمای عليه السلام هو لك هو اخوك يا عبد بن زمعه عبد اغلى ورته استاله صاروا ذا بوذا من اجدي وجنا اذ ولد على فراشه فاسترسل الاسلام پیدا وقانون ذلك الولد للفراش طعام قیدلا دا خو سبب سړی دعوه کوي دا بچی زماره ځان کې خدای تر ما زنا کړی ځان کې ویني تر زما زنا کړی نه دې دروغ وای
ظاهر چې چاله حجت یې غیر مقایف ورکو او ظاهر دا چې دا چا منکوحی فراش غسر دی د چا ملکی یمین کی وی فراش غسر دی وقال ذو احتجب منه يا سودا سعودي دیوی دا زماجور و سودا رضی الله تعالی عنهم المؤمنین هغه غرور په پرده کوا په مارا ادي چې مشابهت د عقبه د زانی و سره دی او سوال کوا چې مشابهت پیغمبر علیه السلام دلیل نه ګرځاو او دا الکی ورک چاله هغه زمعوی دی ورک نو بیا ولی سعودي ته وکی پرده کوا دې غرور دی مشابهت دلیل نه دی دا محمول دی په ورع او په تقوا باندې محمول په چا باندې دی ورع او تقوا نور بشیر هغه قال ابن شهاب كم ذكر قالت عائشة قال ثم الولد للفراش بس وللعاهر كم زاني دي غلا حجر نباد علماء سنساري ده لخلي دا معنا فکر نه ده سنساري خو هغه چې واده شي وي او واده شي نه زاني دي غزر بس کې حجر نه حرمان دي ده نسب نه محروم قال ابن شهاب وكان ابو هريره يسيح بذلك قال الولد للفراش وللعاهر الحجر دي نسب نه محروم دي شابه او د دې ذی خدینو فاطمه مخزومیه او دې مناسبت شو نو دا د ډیر مالدار او د لوی نسب سره تعلق لري نو هیبت کړه قوم د دې هیبت سره اسامه ابن زید تا چې دا دینه په بل پرې ټول قوم یې اسلام نه متخدي او دا لوی جنجال په جوړ شي او طرف د شفاعت او د اسامه په ذریعہ نبی رسول الله قال عروة فلما كلمه أسامة وطمثل من غيرها وكان أسامة بن زيد فيها قضية الخزكي في إسقاط حدها دابا تقدير كده إنه متغير في وجه مبارك عليه السلام وقال أتكلمني في حد من حدود الله في إسقاط حد في درء حد حضر ما أنت فكر قال أسامة تستغفر لما نبخنا ولا يا رسول الله ما في قوار ما تفتنا فلما كان العشي وكان ما ذكر ما خامشوا نقاس النبي خطيبا فأثنى على الله بما هو ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم على كل خلق ولما اختصاص ذي خبره إنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوها بفريق الشريف لمرات شريف فاعتبار النسب يا فاعتبار بعد وإذا سرق فيهم الضعيف فماله فنسبك فقاموا عليه الحد والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها غير ممتاز مثل انصاف دي ته وي زموږ د علماء دا طریقه ده چې دا د کوم د کې راشي کنه دې سره یو لفظ وي ابو سره وي لو ان فاطمه بنت محمد اعاذها الله منه سرقت لقطعت يدها ثم امرتهم بتلك المراه فقطعت لا تبريشو حسنت تويسه مونش وبيرك اخبري شو هذا ما توبي بیا بنکو وتزوج تغيير المسجد عليه وادم يوصل ترى قال عائشة فكانت تهدى وما تركت لها الذين بس فأرفع ما بحاجة رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم مناسبة ذات هذا فقد ما كيف الشيء شابه أوراد مزن رول ممرا وسروري سنم دي هذا رول أبو معبد رول سوق دي أبو معبد فاستفدت هذه المناسبات شو قلت يا رسول الله جئت بأخير من ذلك وتبعت فهجرتك أبو معبد قال ذهب قال وفرمى عليه السلام ذهب أهل الهجرة مما فيها إجازة ما كان أصحابش هذا سببنا هذا شيء يقول جيت تجا مكة كذا وشو مكة دار الإسلام شو قلت الهجرة نجي وقلت على أي شيء يبايعه قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد فلقيته يا داراوي ويخا ابو عثمان واذا ملاقي شنو ابو معبد ترى ده غرو دي ابو معبد ترى كده مجاشع ودين بس وكان اكبرهما ابو معبد مشرمه فسالت ما الذي حديث تقول فقال صدق مجاشع بالتكوي شابتي بيعتو كده هجرت تمكينة يبقى هجرت ختم شو لأهلها طبعا أنا شو كي شامن كده إذا كما قال الإسلام تمام ما قال الإسلام شو اللي او ذات جهاد وربيش يوشيد الجهاد يقول نفرق عنه
وإلا كجهاد فرض نور رجعت واپس شاهان فست نبي وهجرتنا مكينة نور هجرة الإسلام ولما قدر الإسلام شو ملاقات لله فسألها معبد تقول قد هجرت مكي إلى هجرة اليوم ولن ذكر دار الإسلام شو كان المؤمن يفر أحدهم بدينه الذين حفاظته وجن الله ورسوله وخاف نجري مفتون شيء بدينك لكما قدر يكفروا فأما اليوم قد أظهر الله الإسلام ومكك فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد عليك جهاد ولية كالفلسطيني القوامام كفرس الزرقاء أو محترم يقرض ولذا قد قتال نكبه وهي حرام بالحرام الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وما لم حلال نلي للقتال قد قبل مكك إلا ساعة من الدهر يقتلون غلوب قوله لا ينقر سويدها لا بشر ابن شفقات قوله لا لست خبر لا وذلك خاردار بوټي دا باندې شکټ کولې نو تفصیل ما ویلې دي خان نو به خاردار تدریس ده کې دي چې هر څه ضرر یا ما کې دا ډیر بغیر د ازینه مختلف دا باندې کټ کې او د لیکیا په مشي پرې کول ولا تحل لغه طهاره ممکن مگر مالک د پاره ته تو شي فقایا منشد د مالک قال العباس بن يزيد الذكر تفصیل مې ویلې ده چې ګورما د نبی رسول الله د دې خبره کړې و چې شاید دې کړې يا رسول الله فإنه لا بد للدين إنجرانتا إذا خرجوا لوري لا برودا أو تدور في سواد البيوت قولون في خارج الشيء فسكت ثم قال في سكوت وجهه أو انتظار يقولا ثم قال إلا تسخير فإنه حلال عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن إكرمة عن ابن عباس بمثل هذا ونحو هذا ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين حي على الصلاة وحي على الفلاح کی اقامت کی دائیں بائیں اقامت کی ضرورت نشتا تمہیں یہ رشتہ دار مفید ادوا کرے شکو ہاں اللہ تعالی دے اخلاص جیت کرے اللہ دے اخلاص اولے پاک دے اخلاص دل میں تکلیف ہے اللہ دے شفا دے اذا بھی خدا بیمار دا رب دے لفظ جوڑ دیا شوگر مریض دا بیماران دی دعا کے چٹڑوں کی چا بیماری نکلے اللہ ټول شفا خدای مبارک مافات و بریات و نصرات اللہ دے مبارک و حدیث و برکت دا فتنوں و نصرات جو کارون اللہ آسان کے ذکر کارون اللہ آسان کے حافظوں کے قوت پیدا ہے گناہوں